अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सर सेम तاسو होस्ट मशाल खान नन पॉडकास्ट की वमु खबर को ततीरा ऑपरेशन हवाले सरा पतीरा के चिकम टेररिस्ट खिलाफ ऑपरेशन रवान दे पागे के सिक्योरिटी फोर्सेस चिदी गप फ्रंट लाइन दी खु सवाल दा दे च पदी टूल हर से के जमुंग वजीर आला से चरत दी दहशतगर्दी खिलाफ चिकम जंग रवान दे दी त मुकम्मल तवज्जो मिलावी की या गई हुकूमत या जमुंग चिकम हुकूमत ते गप दौरो और सियासी मसरूफियात की उलझाव शवे दे वजीर आला सुहेल अफरीदी د दहशतगर्दी हवाले सरा स एविडेंस हम गुश्ती दी नौके के ब्या अताथार वेली दी ची दा दहशतगर्दानो तर्जुमानी कवी और दागुई हमदर्द दे बल ख्वा कमु उगुरु स्पीकर असेंबली कोर कमांडर ता ऑन कैमरा ब्रीफिंग द पारे यो खत निकले दे पागे किस्से दी पदे टोल खबर अतर दे पारे मु सरा स्टूडियो की सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जाहिर शाह शिराजी से मौजूद दे शिराजी से प्रोग्राम की हरकले ता अस्सलाम वालेकुम जी मशाल डेरा मना थैंक यू सर वालेकुम सलाम शिराजी से खबर वो कुतीरा के ऑपरेशन रवान दे फोर्सेस फ्रंट लाइन मानी दी दे टाइम के वजीर आला से चरता दे زما په خیال کې پکار خداو څومره چې د تحریک انصاف یا د خیبر پختونخوا حکومت یو نریټیو دی چې اپریشن نه دی پکار ډرون نه دی پکار او سبله طریقه پکار ده د مسلو حل لپاره نو دا ټیم کې په زرګونو خلک د تیران ویلی نه روزي او د جنوري میاشته یخنی ده او س ریپورټس دا راځي چې خلکو ته مسایل دی په لار باندې ظاهر خبره ده چې دومره ډېره لوی آبادي روزي نو هغه آل اف سډن د هغې مطلب انتظامات دا څیزونه خو آیا هماغه ستاسو والا سوال مخکې بوزم چې وزیر اعلی صاحب چېرته دی دا د وزیر اعلی صاحب ضلع ده خیبر ډسټرکټ او زیاتره چې کوم خلک ډسپلیس کېږي د هغې قوم سره تعلق هم لري او د هغې قومونو سره نږدې خپلو کې تعلق د تیرا ویلي د دې کانسټیچوینسي کې هم راځي د خیبر ایجنسي نو اول خدا پکار و چې وزیر اعلی صاحب دومره لکه اپوزیشن کوي د دې ټولو سیزونو یا صوبایي حکومت کوي نو ابجیکټیو خبر دا پکار چې دلته موجود وي د دې خلکو سره همدردي کړې وي بېشک چې پروونشل ګورنمنټ 15,000 روپۍ ورکړي دي ریهیبلیټیشن به دي کوي د دې دپاره د کیمپونو انتظام به صوبایي حکومت کوي او د دې څومره خوراک سکاک بندوبست په هغې کې ډسپلیسمنټ دپاره به صوبایي حکومت پیسې ورکړي دي خو اپریشن وي چې ونه شي ښه ده ټیک شو نه دی پکار خو وزیر اعلی صاحب له زما دا خیال دی چې سیاسي سطح باندې او اخلاقي سطح باندې دا پکار وه چې هغه دلته موجود وي د دې خلکو یعنی دادګیرنې کړې وې او دوی سره سولیډریټي کړې وې ولاړ وې نو دلته لپاره به نور پولیټیکل مایلیج خو زه حیران دا یم چې پته نشته د دې ایډوایزر څوک دی چې دا ټایم کې هغه لګیا دی په کراچۍ کې ټور کوي په کراچۍ کې سوشل یعنی خپل پارټي موبلایزیشن کوي ښه خبره ده هغې حق جوړېږي خو یو سوال خو د دې هم دا پکار چې آیا ستاسو په ډسټرکټ کې اپریشن بېشک تاسو اجازت نه دی ورکړی خو د خلکو سره همدردي کول او یعنی هغې سره لکه یو سپورټ کول دا خو ستاسو حق جوړېدو سیاسي طور سره د منتخب نماینده په حیث باندې او ورسره د صوبې د مشر وزیر اعلی د چیف ایگزیکټیو په طور باندې چې بار بار تاسو وایي چې چیف ایگزیکټیو دا ټول خلک ما ته تابع دي نو چیف ایگزیکټیو د دې ټولو خلکو دپاره یو مشر ذریعه لري او هغه فورم دی چې چېرته به دوی خپل کمپلینټ کوي چېرته به خپل مسایل بیان کوي دوی نشته زما په خیال کې ډېره غټه ذمہداري غیر ذمہداري ده وجه سے د شیرازي صاحب چې وزیر اعلی صاحب نزی ورتا اعتماد کې نه دی غشته یا د هغوی نه بغیر اجازه چې د کوم اپریشن روان دی یاره ګورې زما په خیال صوبایي حکومت په خپله دا فوج راوخته دی انډر آرټیکل 245 دوی کو نور ډیمانډونه کوي دا د دوی خپل کار دی خو دوی سره پراپر فورم شته چې دوی به هغه ځي ته ځي او د هغې مطابق به خبره کوي که دوی سره څه بهتر حل شته چې آیا په دې لا اینډ آرډر باندې ګورې پرون په ټانک کې حمله شوې ده بالکل بډی خان ټانک لکی مربت کرک دې ډسټرکټس پورې ستاسو انتهایی ایکټیو ملیټنسي ده نو کو تاسو وایي چې بھئی مطلب د دې خلاف څه ایکشن نه دی اخیستل پکار نو حل وښایي څه کول پکار دي څه حل شته دي سره موږ بار بار دا خبره کوو نو زه دا ګڼم چې غالبا د اپریشن تیښته یا سترګې پټول ډیول پالیسي نه ده پکار یا خو کول دي نو تاسو سټینډ بای شي آیا دوی یریږي کېدای شي بیا د ترخګرو نه یریږي چې یاره په موږ به حملې کېږي په موږ به زموږ خلاف به دوی راپاسي ریاکشن به کېږي په صوبه کې نو هغه خو آلریډي شته پولیس باندې حمله ستاسو باندې حمله ده ستا په سیویلین تاسو باندې حمله ده ستا په فوج لا انفورسمنټ ایجنسیز باندې حمله په هغې نه ده دا ستاسو په ریاست باندې حمله ده نو ریاستي حملو باندې خالي تاسو وایي چې یاره موږ ډېر خفه شو چې 8 پولیس والا شهیدان شو
نو خفګان خبره نه ده، پالیسي ډېره کلیر پکار ده. کو تاسو وایي چې وی اپریشن نه دی پکار چې دلته ولاړ وي ټول اسمبلی هلته تللی و اپریشن به یې روکاو کړی و، نو ولې نه روکاو وایي؟ یو طرف ته تاسو وایي چې وی ریهیبلیټیشن به مونږ کوو، سپورټ به مونږ کوو، خلک چې ډسپلیس شو د هغوی کورونه کم تباه شي هغه به مونږ کوو، او بل طرف ته وایي چې اپریشن به هم نه کوو. وزیر اعلی صاحب کوئی اپریشن خلاف نه خو مونږ ته شورټي پکار د دې نه پهله چې هم چېرته اپریشن شوي دي نو سټیل هلته کې ټیرریسټ راغلي دي وایي چې امن په نوم باندې هغه وشي، خلک بې کوره شي، کولیټرل ډیمیج وشي اور بیا واپس حالات هغه شان. ګورئ زما په خیال کې دوه درې څیزونه زه بالکل د هغې د دې خبرې به لږ غوندې تایید وکړم چې د اپریشن نه پس به څه کېږي. نو دا خو د پور ګورننس نښه ده چې اپریشن وشي او د هغې نه پس تاسو هلته لکه یعنی خپل ایډمنسټریټیو نظام نشي ایکسپینډ کولی. تاسو مرجر وکړو، د مرجر دپاره موږ تیار وکړو، نه یو تیار. بېشک د مرکزي حکومت هم لکه نااهلي ده چې هغه ریکوایرډ فنډینګ ونه کو، هغه سپورټ یې ونه کو، کمې وعدې ونه کو، خو دا د دې جواز نه دی. وزیر اعلی صاحب یا د هغې دلته پوره ټیم دی، اوس د هغې له دا سوچ پکار دی چې دا اپریشن کوس په تیرا کې وشي. دې نه پس دی وایي چې موږ به ریهیبلیټیشن کوو، کورونه چې روان شي هغې له به 30 لک ورکوو، چې معمولي تباه شوي نو 15 لکه یا 10 لکه به ورکوو، یعنی مطلب کم هیومن کیجوالټیز کېږي د هغې کمپنسیشن به کوو. دې نه پس دی څه پلان کړی دا حکومت فوج خو اپریشن کوي، د دې د گورننس دپاره څه دی؟ آیا هلته به ایډمنسټریټیو ریټ وي په تیرا کې؟ هلته به چېرته تاڼه جوړېږي په تیرا کې؟ هلته به چېرته پولیس سرویلنس چوکۍ جوړېږي یا د خاصدارو د لا انفورسمنټ ایجنسیز دغه به کېږي؟ آیا هلته به مثال خبره چې د سکول انفراسټرکچر دپاره څه کېږي؟ آیا هلته چې کوم د روډ انفراسټرکچر دی هغه به ایکسپینډ کېږي؟ مونږ کله وایو چې دلته د پوسټ کاسټ دی، کله مونږ وایو دلته افیم جوړېږي، کله مونږ وایو دلته چرس خرڅېږي. آیا دا څیزونه دا بیا ایډمنسټریټیو نظام کې دا د فوج کار دی که دا د ریاستي ادارو کار دی؟ صحیح، دا خو سوال د دواړو نه کېږي. په کار چې دا پلانینګ مخکې شوی وی چې کله مونږ د اپریشن وکړو دې نه پس به څه کوو. صحیح، نو دا به کېدی شي چې صوبایي حکومت یا د هغې چې کوم دلته بیوروکریټک نظام دی هغې به څه جوړ کړي چې موږ به پولیس تاڼه به جوړو، هلته به سکول جوړو، هلته به تعلیم رسو، هلته به روډ رسو، هغه خلکو ته به موږ هغه ټول فیسلیټیز ورکو چې کوم نورو خلکو ته دي. او بیا د ټول نه امپورټنټ شی دا دی چې آیا په دغه علاقه کې به موږ د ځوانانو دپاره چې کوم خلک ټوپک روچتۍ لګیا دی د ریاست خلاف، د دې دپاره څه شته؟ دا ټولې خبرې بالکل پکار دي. او دا خو موږ 40-50 کالو شو، دا زه خو دا ګڼم چې دا تھیټر چې کوم چلیږي لګیا دی د تھیټر اینډ پکار دی. ترخګر واپس ولې راځي؟ ریزن دا دی چلته ویکیوم دی، ایڈمنسټریټیو ویکیوم دی، گورننس ویکیوم دی، هلته چې کوم دی د نظام ویکیوم دی. تاسو یو نظام نه دی جوړ کړی. د ایف سی آر نظام چې ختم شو، د ګورا نظام چې ختم شو، تاسو هغې نه پس یو ایډمنسټریټیو نظام نه دی جوړ کړی. آیا تاسو هلته بیا ملک سسټم ریوایو کوئ؟ دلته مشران ریسپانسبل ګڼئ د دې دپاره چې ترخګر به نه راځي؟ دا ټولې خبرې بیا دې نه امپورټنټ شی دا دی چې دې کې څه صوبایي حکومت نه، دا د مرکزي حکومت هم ذمہواري ده. صحیح، بالکل. زموږ په اسلام آباد کې چې کوم خلک ناست دي هغوی هم بس ټول عمر خالي یعنی پینٹ سوٹ او ټای واچي او کېدای شي مطلب چې ته په رستونی پوره خاندان کې چانی یا چولې خودي ځکه ظاهره خبر فیشن دی، بالکل ماډرن لکه ماډرنزم هم دی. او بیا دنیا ته هم ښایي چې موږ ډېر زیات کلچر خلک یو، خو دا بلوچستان هم ستاسو د جسم حصه ده، قبایلي علاقه هم د جسم حصه ده. د دې باره کې هم سوچ پکار دی. او ستاسو سوچ نشته نو دلته دا خلک آن بورډ کوي، دا قبایل د دې لیډرشپ دا ټول سټیک هولډرز آن بورډ کول ځکه ضروری دي چې د دې مسایل تاسو اورئ، هغه نه چې کوم ستاسو خوښه ده، بلکې تاسو راشئ دلته. په دې قبایلي علاقو کې اپریشن کېږي، خلک مري، تباہي کېږي. تاسو د فیډرل ګورنمنټ کم نماینده وکتو چې رالو؟ محسن نقوي صاحب خو د صوبایي د مرکزي حکومت نماینده نه دی، هغه زموږ انټیریر منسټر دی. آیا چې د شهباز شریف صاحب د حکومت څوک راغلی دی دلته چېرته مثال خبره د خلکو سره څه سولیډریټي کړې ده، سب انپوټ یې اخیستی دی چې اصل مسایل څه دي؟ امیر مقام صاحب ته خو موږ ته نه ښکاري، یا خو بالکل خپل سوات او په هغه علاقو کې ګرځي. تاسو دلته چېرته کتلی په پېښور کې مرکزي وزیر دی، تاسو بیا سردار یوسف صاحب چېرته کتلی دی؟ پېښور ته تاسو کتلی دی، چېرته قبایلي علاقې کې هم کتلی دی. نو دا منسټران خو دلته شته،
او بیا دلته زموږ ترجمانان هم شته چې ناستي په اسلام آباد کې غټ غټ تقریرونه کوي نو مطلب آیا دیلم په کار چې په دې سيزونو تقریر وکړي کنه په ټي وي تقریر کول خو ډیره ضروری ده صحیح کوم ګورو نو دا پی ټی آی سو ورکرز دي چې هغه اون د ریکارډ نه تاسو کړو چې طالبان دهشتګرد یو تنظیم دی او هغه د دې انسر نه ورکول غډیر زیات کرټیسایز کی بیا غي دغه باندې سہیل افریدی وزیر اعلی صاحب هم ایویډنس غوښتل چې دا سه نور سره هم بارډر دي هغه ولې دا کمپلین نه کوي زما په خیال کې ګوري جی پولیټیکل سټیټمنٹ او په سټیجونو باندې دا قسم خبره کول دا ډیر زیات امچورټی خبره ده وزیر اعلی صاحب دی صوبې چیف ایگزیکټیو دی هغه دلته کینی په اپیکس کمیټه کې ټیک شو جی هغه الته کینی په نیشنل سکیورټي کمیټه کې هم سنټرل لیول باندې چې کوم زموږ د فیډریشن کم میټینګز دی پاغه کې به هم پکار دی وی بل دویمه خبره چې د دې جماعت په سېنات کې ناشته په قومي اسمبلی کې ناشته او د لاین آرډر کمیټیانو کې د دې خلک شامل دي په نورو داسې کمیټیانو کې بموي نو هغه د لپاره پراپر فورم دی کنه جی تاسو لکه ثبوت ولې اوس په میډیا به یو بل ته ورکو یعنی چې د تقریرو کې نو دی بروړي چې دا ثبوت دی نو ثبوت ټول دنیا ته پته ده بل وزیر اعلی صاحب ته دا پکا دی چې هغه د اقوام متحده رپورټ وګوري د یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل رپورټس ته وګوري هغه د بیا د ډنمارک د حکومت د امریکای د حکومت د برتانیې د حکومت د دې ټولو چې کوم په یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کې باقاعده آن ریکارډ تقریرونه دي چې دلته شپږ نه اووه زره زه ثبوت ولا ورکوم شپږ نه وزیر اعلی صاحب دا کلیپ ضرور ولويږي چې شپږ نه اووه زره ټي ټي پی دهشتګردي هغه په افغانستان کې موجود دي او هغه د پاکستان سره د نور ملکونو لپاره تھرټ دا یونایټډ نیشن سکیورټي کونسل کې لکه موږ نه وایو دا ډنمارک وایي دا استرالیا وایي دا چې کوم دی چین وایي دا روس وایي ټیک شو جی او رپورټس ته د دې دا چې کوم ایڈوایزر دی ارو باسي ورد کی ولا بیا غي دام وي چې په افغانستان کې آی اس کے دی چې هغه ثناء الله غفاری دا هغه مشر دی هغه لګیا دلته په باجوړ کې حمله کوي هغه دلته په بلوچستان کې حمله کوي بیا غي دام وي چې دلته ټي آی پی دا دلته ای ټي آی ایم مشتا دلته چې کوم دی دا ټول ترخګر دی دا ټول د ریجن د پاره ډېر لوی تھرټ دی دا مونږ نه وایو دا حکومت پاکستان هم نه وایي لکه اوبجیکټیو خبره هم ولې نه کوو دا ټول ثبوتونه شته دي دلته وګوري کو د دې باندې یقین شته نو اقوام متحده ته یو خط لیکي چې ماته ثبوت وخایي ګوره جی ډېر زیاته غیر ذمہ دارانه قسم دا سټیټمنټ کو هغه ورکړی دی ولې چې غالبا د صوبې چیف ایگزیکټیو لدا نه دی پکار چې هغه په هر سیاسي رنگ کې داغي سیاسي لیډران شته پکار دا تقریر دی کوي کنه بالکل ګور عوام موبلایز کول د پاره دا قسم سټیټمنټ ورکول بهشک ټیک ته خصاصو د ریاست د پاره دا سیز خطرناک دی شیرازي صاحب کوم ګورو ټول خلک مني چې دهشتګرد خوشته دی ولې ډینای کوي دا اوس زه دا غنم زما ذهن کې دا راځي اوبجیکټیو خبره چې مونږ کوو دې سره سره نریټیو هم نشته سوای چې تاسو لکه ګوره د دې دا ټایم کې اوپن به ډسکس کو چې تاسو چا سره دی د اسټابلیشمنت سره دی کو د فوج سره دی کو د مرکزی حکومت سره دی مرکزی حکومت هغه منی نه دې سره خبرې نه کوو وی مونږ فوج سره خبرې کوو فوج وی چې مونږ خبرې نه کوو سیاسي حکومت سره دی خبرو کی یو خبره شو دویمه خبره د اپریشن نه علاوه تاسو سره دو درې سلور ایشوز دي چې پاغه تاسو سیاست کوي او کو تاسو وایي چې بار بار زمو لیډر رو باسي اوبجیکټیو خبره کوي چې پرابلم څه دی تاسو وایي به عمران خان صاحب رها کېدل پکار دي داغه د لپاره عدالت ته طریقې کار دی کیس غلط دی کو کیس ټیک دی فیصله په عدالت کې کیږي بیا بل څه نریټیو دی تاسو وایي به زموږ د صوبې رائټس نه ملاويږي بهشک جایز خبره ده ان اف سی نه ملاويږي جایز خبره ده هایډر پروفټ کې زموږ حصہ نه ملاويږي جایز خبره ده او تر څو پورې که تاسو وایي چې وی ترخګر نشته نو بیا تاسو خپل سی ټي ډي ول سټرنګتن کوي تاسو بیا سپیشل برانچ یو سپیشل فایټینګ فورس ولې جوړوي تاسو لګیای بیا بولټ پروف ګاډي ولې اخلي تاسو پولیس والا افسران چې کوم دی ولې نزي ټرایبل ایریا ته چلته سرویسو کی ولې چای وی تاڼه نشته چت نشته چیک پوسټ نشته نو موږ څه د پاره لاړ شو نو خبره دا ده کنه چې ګوره دا خبره خپلو کې کنفلیکټ کوي نو د پکار دا چې یو ریئلیسټک اپروچ سره وچلیږي او کدی وی چې دا اپریشن نه دی پکار دهشتګردۍ خلاف اکټیو کاینیټک اپریشن نه دی پکار نو پکار سدي تاسو کې نه او د اسمبلی خبره به مونږ کو چې هغه کې جرګه شو هغه ټول خبرې وکړي ټول پولیټیکل جماعتونو پکې رال او ټول ډسکشن په شو چې آیا د صوبې حالات څه دي دلته څه پکار دي هغه ټول خپل ډیمانډز کې خپل یو ډیمانډ پکې دام او چې کم ځای کې ضرورت شته نو تل د ترخګرو خلاف اپریشن کول شي بل تاسو وختي خبرو کا اخو مطلب زموږ چې کوم
شفیع جان صاحب هم دا خبره ډیره کلیر وکړه چې کوم خلک زمونږ کانسټیټیوشن نه مني، ډیموکراسي نه مني، جنډر نه مني او د پاکستان ریاست نه مني، د هغې خلاف زمونږ جنگ دی. نو دا خو سیکیورټي فورسز والا هم وایي چې مونږ دغه خلاف خلکو خلاف جنگ کوو. نو ما ته ښکاري دي دواړه په یو پیج دي، خو لکه د دې د بیلو انداز بدل دی. صحیح سټایل یې بدل دی. اتاتار ولې وایي چې وزیر اعلی صاحب چې دی دا د دهشتګردو ترجمان دی، د هغوی هم ګوره سیاسي سټیټمنټ غالبا د سیاسي جماعتونو میچورټي په کار ده په دواړو لیول باندې. کو هغه وایي یا ګورې کو وزیر اعلی دا وویل چې زما ثبوت په کار د څوک یې نه ورکوي، او اتا تارړ کو دا وویل چې د دهشتګردو ترجمان دی، نو دا هم څوک نه مني. خو مسله دا ده چې تاسو دا سیاست د دې ټول سیسټم نه بار کوي. خبره دا ده گورننس په دواړو لیولو باندې خدای دې وبخه، مطلب دا ده په مرکز کې او په صوبې کې د گورننس حالات دا دي چې عام خلکو ته پرابلم دی. تاسو ته پرابلم نه دی، تاسو مطلب دا سټیټمنټ ورکوي، سټیټمنټ خو ډېر آسان دی، د هغې ریپرکشنز دي. صحیح ده. شیرازي صاحب فائنل سولوشن بسې آیا که دا اپریشن وشي نو څه ګارنټي ده چې واپس په امن راشي او څو کاله پس به هم ګورې تر څو پورې تاسو چې د گورننس ایشوز نه امپروو کړي، تاسو ډیولپمنٹ نه راوسته، تاسو قبایلی علاقې کې د تعلیم نظام نه بهتر کړي، د روزګار نظام هم نه بهتر کړي، دلته به دا خلک وي، بېروزګاري به وي، پاورټي به وي. دا خلک چې کم دی دا به اویلیبلی هغه قوتونو ته چې کم دی له پیسې ورکوي، کم دی له سپورټ ورکوي، کم دی ته موټیویشن ورکوي. او ټولو نه امپورټنټ دا دی چې ډي ریډیکلایزیشن باندې موږ ته ډېر لوی کار پکار دی. امریکې او نیبراسکا یونیورسټي زموږ دا خطه ریډیکلایزډ کا، دا د هیلری کلنټن خبره چې موږ دا پاکستان او افغانستان دا بارډر خپل ځان دپاره استعمال کو، بیا د هغې نه راووتو. اوس دا ډي ریډیکلایزیشن به موږ کوو چې په دې معاشره کې د غصې، د تشدد او د ایکسټریمزم دا هغه چې کوم روان دی دا ویو دا ریوایو کولو دپاره زموږ پالیسی میکر له سوچ پکار دی چې بھئی دا ډي ریډیکلایز سوسایټي به څنګه وي، ایکسټریمست ټینډنسیز به څنګه ختمو. دلته خو سیاسي پولیټیکل ایکسټریمزم دومره دی چې دواړه جماعتونه د یو بل خلاف لکه داسې ګڼي چې دا یو بل ځاني دشمنان دي. نو دا مونږه یو خو دا ده چې سوشل کوهیژن ډېر زیات ضروری دی. تاسو یعنی کم یعنی پولیټیکل هارمني ډېره زیاته ضروری ده. دا پاکستان کو موجود دی نو د دې خلکو دلته ریاست شته که نه، دی به بیا حکومتونو به مونږ خلکو باندې کوي. کو پاکستان نه وي نو څه به او شیرازي صاحب کوم ګورو سپیکر اسمبلی کور کمانډر ته خط لیکلی دی، دې باره کې تاسو څه وایي؟ غالبا جی دا خط د فوج پوینټ اف ویو دا دی چې دا د کانسټیټیوشن خلاف ورزي ده. دلته یو ډیکورم دی اوورال، لکه ډے ټو ډے روټین کې خو کور هیډ کوارټر لکه خپل منځ کې نوټس هم چینج کوي، صوبایي حکومت سره انټریکشن هم کیږي. خو لکه د لا انفورسمنٹ ایجنسیز موقف دا دی چې کور کمانډر ته ډایرکټ خط لیکل دا د کانسټیټیوشن هم وایلیشن دی او سیول ملټري چې کوم ریلیشنشپ دی په دې لکه دا په دې باندې به اثر غورځوي. ولې چې ډېره کلیر خبره ده چې صوبایي حکومت یا صوبه هغه پکار دی چې فیډرل گورنمنٹ ته ولیکي د اپریشن حوالې سره که څه بریفنګ غواړي، ان کیمرا بریفنګ خبره کوو، هغه به بیا جی ایچ کیو ته لیږي، جی ایچ کیو به خپل کمانډ ته لیږي، کمانډ به بیا کور کمانډر یا کور 11 کور ته به انسټرکشن ورکوي چې بھئی تاسو کوم اپریشن کوئ نو په دې دې سطح باندې تاسو بریفنګ وکړئ. نو دا یو میکانیزم الریډي ډیسایډډ دی. اوس زه حیران دا یم چې صوبایي حکومت یا سپیکر صاحب ته کېدای شي خپلو ایډوایزرانو دا ویلي چې تاسو ډایرکټ خط ولیکئ. فلحال خو کور 11 کور دا وایي د هغې کلیریفیکیشن دا راغلی دی چې موږ ته اوسه پورې خط نه دی میلاو شوی، کو خط لیکلی شوی هم دی. نو خو دا د کانسټیټیوشن او د ډیکورم خلاف ورزي ده. پکار دی صوبایي حکومت ته لیوی فیډرل ته، فیډرل به جی ایچ کیو ته، جی ایچ کیو به دې ته ویلی ان هاوس بریفنګ به شوی. بل ګورئ جي زه تاسو ته خبره کوم، بېشک صوبایي حکومت سټیک هولډر دی، خو آیا سوال دا پیدا کېږي چې د صوبایي حکومت سره فورمز نشته چې دا خبرې ډسکس کړي؟ دی په ایپیکس کمیټې کې څه ډسکس کوي؟ دی سینټرل چې کومه کمیټي ده د ایپیکس په هغې کې څه ډسکس کوي؟ دی چې کوم دی کو ورکینګ ریلیشنشپ نشته د مرکز سره، نو مطلب دا چې دی بیا چا سره دا اپریشن، چا سره دا معاملات ډسکس کول. ګورئ کنفیوژن ډېر زیات جوړ شوی دی. زما په خیال کې پولیټیکل پولرایزیشن د وجې تاسو ګورئ انټرنیشنل میګزینونه، انټرنیشنل چې کوم ادارې دي، میډیا آؤټلیټس دي، د یونایټډ نیشنز کوم ادارې دي، هغوی دا بار بار ذکر کوي چې د صوبې او د مرکز په منځ کې خپل کم پولیټیکل ټسل چې کوم دی د هغې د وجې نه دلته ملیټنسي
اور دلته ټیرریزم زیاتیږي په صوبه کې نو دا خو لکه مطلب اوپن خبره ده شیرازي صاحب نو غي سره خو خیر د خو د پی ټی آی په خپلو کې ماته لګي چې بس یو کس خبره کوي د بل ته پته نه په خپلو کې هم کنفیوژن د اختلافات دي تاسو ګورئ زما په خیال کې هر سړی وایي چې زه د پارټي د بانی پی ټی آی جانشینم نو کم ځای کې چې یو سسټم نه وي او بل تاسو بالکل ینګسټرز دي ینګ پارټي دا ایموشنز هم زیات دي ایموشنالټي هم ډېره ده بل په دې کې تاسو ګورئ چې کم خلک وایي چې موږ د پارټۍ غټ غړي وو موږ دا پارټي جوړه کړې ده څنګه چې دا دوه درې کسان بار ناست دي چودھری فواد صاحب شو بل شو دی دا پارټي موږ خو پی ټی آی خو موږ یو دا خو ماشومان دي نو اوس لکه د سوچ خبره ده چې تاسو لکه بېشک د پارټۍ یو مرکز چې کوم دی که نه هغه په جیل کې دی هم د هغه ګرد پارټي تاویږي هم د هغه ګرد به چلیږي باقي د دې نه پس چې څومره خلک دي زما په خیال پولیټیکل میچورټي نشته دلته میچورټي او کوارډینیشن پکار دی ولې کو دي دومره لکه د دې څه پالیسی وا د دې څه کوارډینیشن او د دې څه پولیټیکل ویژن او اوس پورې به لیډر بارو مسله دا ده که نه مطلب اوس دا خو نشي کېدی چې شهباز شریف صاحب تاسو یې کور ته لاړ شي ټول نظام د کور ته لاړ شي او موږ له دا ټول څه حواله کوي نو دا د دې دپاره به ډېر لوی سټرګل غواړي او هغه سټرګل تاسو ګورئ پولیټیکل سطح باندې پکار دی په قانوني سطح باندې پکار دی اول خو د ټولو نه امپورټنټ شی دا ګورئ چې دی هر ځای کې قانوني جنگ بیللی دی کو هغه د سیټونو مسله وه کو هغه د ریزرو سیټ مسله وه کو هغه د دې د خلکو لکه دی به کول د دې چې په دغه کې داندي شوې ده بېشک سیسټم به سلو وي دې څه پر یو ځای کې هم خپل ځان اسرټ نه کړی شو نو لیګلی هم پکار ده چې دی خپل فایټ جاری ساتي د دې حق جوړیږي پولیټیکلی دی سټریټ پاور موبلایز کوي هم دم کوي خو یو لاره چاته پته ولګي چې په کومه لار دی روان دي د دې بېشک یو غټ ډیمانډ دا دی چې دی خپل لیډر را آزاد کړي خو د هغې دپاره سټریټ پاور موبلایزیشن باندې به کار نه کېږي ولې چې دا ټایم کې به تاسو دا کیسونه په عدالت کې به ګټئ نو بیا به هغه بار روزي دا یو ډېره لکه اټس ریټن آن د وال د دې نه علاوه نشي کېدی صحیح ډېره مننه شیرازي صاحب د وخت راکولو زموږ د پوډکاسټ ټایم هم ختم دی خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ د نیکسټ پوډکاسټ پر ما ته زما ټیم ته اجازه راکړئ الله حافظ